السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته پته لګي چې په دې مسلمانانو کې د تاریخ د وخت نه په بعضې خلکو کې ډېره زیاته بت پرستي وه. دا بت پرستي څنګه شروع شوه؟ د دې بنیاد د کوم پیغمبر په زندګۍ کې چې کله هغې حیات و د هغې قوم بت پرستي شروع کړې وه، هغه کوم پیغمبر و؟ د پیغمبر یې نه منل. او د کله نه شروع شوه، تاریخ په دې کې څه وایي، قرآن پاک څه وایي، د کوم امتونو نه پرستي دا خوره شوې ده. انشاءالله نن ټولې دا خبرې کوو په دې ویډیو کې. نو دا یوه اهم مسله وه. د ټول نه اول خو تاسو یو خبره یاد ساتئ چې کله بابا آدم علیه السلام الله جل شانه ته پیدا کو، دنیا ته راولیږو، نو د هغه زامنو په زامنو کې یو حابیل و یو قابیل و چې بیا هغه قابیل راپاڅېد او حابیل یې دی قتل کو. نو د دغې نه مسله د ګناهونو شروع شوه. خو په دغه وخت کې د بت پرستۍ څه تصور یې نه کېدو، چا پیژندم نه چې بت پرستي څه ته وایي. د دې نه پس بیا بعضې روایتونه داسې شته چې د حضرت ادریس علیه السلام چې یو پیغمبر و د نوح علیه السلام نه مخکې تیر شوي، د هغې بعضې قوم کې داسې کسان و چې هغه نیکان. نو چې کله هغه وفات شو نو خلکو وایي چې یاره دا خو وفات شو، د دې د داسې یو څیز پکار دی چې دوی مونږ یادو. نو شیطان ورته ذهن کې د دوی د تصویرونو جوړولو یو طریقه وښوله. نو دوی تصویر جوړ کړو د هغه بعضې کسان. نو هغه کسان را روانو دغه تصویران یو قوم به بل ته پرېښوستل، بل به بل ته پرېښوستل. لکه مثلا یو کس تصویر جوړ کړی نو چې کله به مړ کېدو نو زوی ته به وي چې دې خیال ساته دا ګورې دا پلانکي نیک سړي تصویر و. نو داسې را روانو بیا هغې خپلو بچو ته تر دې پورې چې د نوح علیه السلام قوم پورې دا مسله راورسېده. د نوح علیه السلام په قوم کې روایت دی چې هغې بیا د دقې خلکو څه وکړل، د هغې بوتانو دوی به په دوکانونو کې ایښي، په مثلا د دې د کاروبار چې کوم ځای نو هغې کې به د برکت دپاره د نیکانو خلکو دا تصویران ایښي وو چې یاره دا دې سره به زمونږ دغه کې څه کاروبار کې برکت راشي. نو بیا شیطان ورته دا تصور د دوی ذهن کې ورواچو چې یاره دا خو هسې چې مونږ د دې د تصویرانو خیال ساتو، دا د الله نیک بندګان دي، الله ته نږدې دي، جوخ بندګان دي. نو دوی به څه کوي، د الله په دربار کې به زمونږ شفارس کوي. نو بیا د دقې تصویرانو دوی عبادت شروع کړو. نو د دقه ځای نه بت پرستي دا څه شوه، دا شروع شوه. خو آیا دا د ادریس علیه السلام په وخت کې شروع شوې وه یا نه وه؟ د نوح علیه السلام په وخت کې شروع شوه؟ دا ټولې خبرې نن کوو. لومبۍ زه قرآن پاک د دې باره کې څه وي. نو تاسو یو خبره یاد ساتئ چې په سوره نوح کې 13مه سپاره کې الله جل شانه په سوره نوح کې فرمایي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوث ويعوق ونسر. ود دا ودم دا د بت نوم دی. او اوی دغه کافرانو لا تذرن آلهتكم، تاسو پرې نه دی، مه پرېږدئ خپل الهه معبودان کوم د چا چې عبادت کیږي، او په هغې کې څه ولا تذرن، او تاسو مه پرېږدئ ودن دام یو بوتو، ولا سواع او سواع مه پرېږدئ، ولا یغوس او نه یغوس دام پرېږدئ، ویعوق او نه یعوق، ونسر او نه نسر پرېږدئ. دا څه معنی؟ د دې ترجمې معنی دا شوه چې د نوح علیه السلام د قوم خپلو نورو کسانو ته وي چې ګورې تاسو خپل معبودان پرې نه دی چې هغه څه دی، ود دی، نسر دی، یعوق دی، یغوس دی، دا 5 تقریبا دی. ود یو، سواع 2، یغوس 3، یعوق 4 او نسر چې دی دا 5. دا 5 کسان دي، دا پرې نه دی، دا ستاسو الهه دي. په دې وجه علماء لیکلي تفاسیرو، تفسیر مظهري دې ټولو لیکلي دي چې دا کوم دا 5 کسانو، ود، یعوس، سواع، یعوق او نصر، دا 5 کسان د نوح علیه السلام په خاندان کې دا ډېر بهترین کسانو، دا داسې نیکان خلکو، دوی د الله عبادت ډېر مضبوطیا سره کړ. دا 4 کسان دا نومونه چې د چا دي چې کله دې کسانو عبادت د الله وکړو، ډېر عجیبه عبادت دوی کړو، دا ډېر نیکان خلک وو. د نوح علیه السلام عمرونه تاسو ته پته لګي، د هغې د قوم چې کوم عمرونه د نوح علیه السلام د عمر خو ټولو خلکو ته پته د قرآن نه ثابت ده چې 50 کم د هغې 1000 کاله صرف خپل قوم ته دعوت او تبلیغ کړو، د دین خدمات والرسول. هغې چونکې نه منل، لږو کسانو بیا ومنله، واقعه ټول ستاسو مخامخ ته. نو چې کله هغې وفات شو، دا 5 کسان چې د هغې 5 دقه نومونه کوم چې په دې آیات مبارک کې راغلي، ود، سواع،
یغوس، یعوق او نصر. دا پنځه د نومونه و دغه کسانو. نو هغې دونه عبادت ګزار او د الله اولیاء کرامو چې کله هغه وفات شو نو خلکو د هغې مجسمې جوړې کړې، تصویران یې وله یو قسم جوړ کړل. د هغه وخت چې څنګه تصویرانو لکه په ګټو به خلکو جوړول، په لرګو به خلکو جوړول، نو هغه وخت خلکو جوړ کړل او خپل دکانونو د کاروبارونو منډو وغیره هر ځای کې ولګول چې دا برکتي خلک دي، د دې په وجه به زموږ په کاروبار کې څه برکت راځي. او چونکې موږ د دې د تصویرانو خیال ساتو نو دا د الله محبوب خلک دي، نو د قیامت په ورځ به دوی زموږ څه کوي؟ سفارش کوي. د نوح علیه السلام په خاندان کې دا مسله را روانه خو لا شرک نو، صرف د دې خلکو د تصویرانو او دوی سره هغه مینه وخپله چې کله اخیری حد ته خبره دې ته راورسېده چې یو ټیم داسې راغی چې دوی کله دا بوتان هر څه ایښو، چا په دوکانونو کې چا په څه کې ایښو، نو شیطان دوی لره شیطان دا وګورئ شیطان ورته وایي چې ګوره دا دونه د الله محبوبین خلک دي چې کله تاسو دې ته سجده کوئ، د دې عبادت کوئ، نو دوی به تاسو نه خوشحالیږي. نو چې کله دوی تاسو نه خوشحاله شي نو دوی به دوی خو هسې نیکان خلک دي، د الله اولیاء کرامو تاسو ته پته لګي، نو د الله په دربار کې به څوک ستاسو به سپاره شو چې ګوره په کومې داسې راته وشو. تاسو وګورئ یو کتاب دی تلبیس ابلیس، په هغې کې د شیطان چې څونه جالونه تقریبا 80,000 جالونه دي، د عالم له په عالم په شکل کې راځي، د طالب له طالب په طالبې په لار ولا راځي، د عام خلکو له په عامه لار راځي، د زنانو له د زنانو په د هغې چې کوم سوچ د هغې مطابق څه کوي خویي. نو دغه شان دوی ته دا خبره وښوله چې دی ورته وښوله بس هغې دغه شروع کړل، هغې ته به یې سجدې هم کولې او د هغې عبادت هم کو. دا حالات داسې را روان دې حد ته ورسېدل چې هغې بیا د دې د هر یو کار خپل بوت جوړ کړو چې دا پلانکي به په جنګ کې کار کوي، دا پلانکي به ته به ټیک کوي، دا پلانکي به دا کوي، دا به دا کوي. نو د دې آیات مبارک د ترجمې نه دا پته لګي چې دغه قوم خلکو ته نورو خلکو ته وي چې تاسو څوک یې ګورئ د خپل الهه پرې نه دی، او چې کوم ود دی، سوا دی، یغوس دی، یعوق دی او نصر دی دا پرې نه دی، ځکه چې دا هغه بزرګانو د هغې په نوم یې بوتان جوړ کړي او د هغې عبادت به یې کوو. دا خو د قرآن پاک نه مضبوط دلیل او قرآن پاک آیات دی چې الله جل شانه فرمایي نبی علیه السلام مبارک چې دا دقه خلکو خو دا دی په نوم دا بوتان بیا جوړ شوي، دا مخکې نیکان خلکو. د دې نه علاوه حدیث مبارک کې راځي لکه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله به مشرکان تلل، مشرکان مخکې سفر به یې کو قریشو چې کله له اسلام نو راغلي نو دوی به ځان سره خپل بوتان د کاڼو نه جوړ کړي وا به یې غشتل. او دې نه علاوه بل یو روایت دی چې هغې به ځان سره د اوړو نه بوتان، لکه یو صحابي ایمان راوړي بیا مسلمان شوي و، نبي علیه السلام د قصه کوله وایي موږ چې به تلو په سفر نو موږ به څه کول، ځان سره د اوړو نه بوتان جوړ کړل وا به هم غشتل. او چې هلته صحرا کې به وږي شو نور بس نو وي بس هغه به هم خوشته کړل، هغه روټۍ به هم بهۍ کړه او به هم خوړه. نو دقه شان د حدیث نه دا پته لګي چې دا خلک دا مشرکانو. د دې نه علاوه نور او په ترتیب داسې راځو لکه د نوح علیه السلام په قوم کې دا بت پرستي شروع شو، دا مضبوط دلیل دی د قرآن پاک چې په تاریخ کې د نوح علیه السلام د قوم نه بت پرستي شروع شوه. او د دې نه علاوه ما تاسو ته وي غیر معتمد بعضې روایات دي چې د هغې نه پته لګي چې د ادریس علیه السلام په خاندان کې بعضې نیکان خلک نو هغه داسې نوح علیه السلام پورې روانو نو بیا دوی ته دا مسله جوړه کړه. نو ود یا سوا، یغوس او یعوق او نصر دا دغه پنځه نیکان خلکو بیا د دې په نوم د نوح علیه السلام قوم څه وکړل؟ مجسمې جوړې کړې، بوتان یې جوړ کړل، د هغې عبادت شروع شو. نو دقه شان شو دا بت پرستي د دقه ځای نه د دې بنیاد شروع شو او دا په خلکو کې را شروع شوه. د دې نه پس چې کله د نوح علیه السلام قوم خبره ونه منله، تقریبا 82-83 کسان مختلف روایات دي دا مسلمانانو باقي نو الله جل شانه عذاب راولېږو. دا واقع تاسو ته معلومه ده، دوی په یو کشتۍ کې د الله په حکم دی نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کړه، په هغې کې دوی کېناستل، بیا عذاب راغی، ځمکې مو به راپرېښوي، اسمان نه هم رالي. بیا څه وخت پورې دقه و دا کافران مشرکان ټول پکې الله غرق کړ، دا ټوله دنیا الله وایي یو قسم له د اوبو ډکه کړې وروانه شوه، صرف غرونه پاتې، نور کورونه هر یو څیز ځنګلونه هر څه ووت. چې کله علماو لیکلي تفاسیر او تاریخ کتابونه چې کله هغه اوبه کېناستې نو دا بوتان نو دا هم پکې تباه و برباد شوي، دا پټ شوي یو خبره دا یاد سه دا پټ شوي. د هغې نه پس هغه مسلمانانو هو عذاب په خپلو سترګو ولیدو، د هغې نه پس ټول کلک مسلمانان شو. د نوح علیه السلام 3 زامنو یافس، خام او سام، هغې په دې ټوله دنیا کې خواره شو او دا ټول چې کوم انسانیت دی نو دا د نوح علیه السلام د هغه 3 زامنو نه خور شوي. او چې دې نه علاوه هغه نور 80-79 کم کسانو
نو هغه الله زر زر وفات کړل، د هغې نه نسل نه دی خور شوی. صرف د نوح علیه السلام د قدرې زامنو چې دی د هغه بیبي نو چې کومه بیبي د ده نیکه وه، ځکه د یو بیبي ذکر راځي په قرآن پاک کې چې د نوح علیه السلام فرمان برداره نه وه، نو هغه هم الله غرقه کړه عذاب کې. یو زوی و کنعاني نوم و، هغه هم الله ډوب کو په قرآن پاک کې ذکر شته که نه. ورته وایي یا بنیه ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، چې ته موږ سره کینه ګورې دا عذاب راغلی دی. او هغه ورته وایي نه، یو غر ته یې داسې اشاره وکړه زه به دې ته وښیي چې ماته څوک څه نشي ویلي. نو په دقه خبرې شروع وې چې یو چپه راغله او د نوح علیه السلام دا زوی یې یو. نو دا خبره تاسو ته معلومه نه. د دې نه پس چې کله دنیا آباده شوه نو د بت پرستۍ څه تصور نه و. ولې دا خبره یاد ساتئ، بت پرستي ختمه شوه څه وخته پورې. چې کله دا ختمه شوه که نه، او نوح علیه السلام هم د دنیا نه لاړو، د نوح علیه السلام زامن هم وفات شو، د دې هغه نسل در نسل را روان. بیا رو یو روایت موافق چې کودیانې شروع شوې. خلکو وی چې مخکې دا دنیا ډوبه شوې وه او راشئ کودیانې کوو، دې کې څه قیمتي سامان هر څه وغیره روځي. نو چې کله دې خلکو کودایي شروع کړه نو دا بوتان پکې راووتل، سوا، یغوث، ود، دا ټول پکې راووتل، دا 15 کسان نصر چې د دې په نوم کوم بوتان و دا پکې واپس راووتل. او خلکو وی چې یاره دا خو څه مطلبي څیز دی، دا خلک څه مطلبي دي، ځکه چې دې له مجسمې جوړې کړي. او تاسو وګورئ وی شیطان د دوی ذهن ته دا خبره ور واچوله چې یاره دا خو مخکې خلکو ستاسو نیکیانو به د دې عبادت کوو، نو هغه خو نو تاسو هم لحاظه د دې عبادت شروع کړئ، نو څه به شئ، نو تاسو به هم کامیاب شئ. بس د نوح علیه السلام نه چې پس د زامنو کوم قوم شروع شوی بس هغې دا مسله ذهن کې ور واچوله او بس هغې هم دا شی شروع کړو. بت پرستي بیا شروع شوه په دنیا کې. چې کله شروع شوه بت پرستي را روانه او را روانه او را روانه وه. ابراهیم علیه السلام وخت، ابراهیم علیه السلام وخت پورې دا ټول دنیا مشرکه وه. په دې کې صرف د ابراهیم علیه السلام یو د تره لور وه، هغه پکې ټیک وه، او یوې چې کوم وراره و لوط علیه السلام دې پکې ټیک وه. باقي د ابراهیم علیه السلام پلار هغه هم مشرک و، تاسو ته پته لګي بوتان به یې جوړول او د هغې بادشاه ځان ته خدای ویلو. دا دنیا ټوله روانه ویجاړه پرته وه، د الله بغاوت پې شروع. ابراهیم علیه السلام د مشرکانو په منځ کې الله پیدا کړو، د هغې بوتانو مو میلې مو د هغې دپاره به خپلې قربانۍ هم کړي. یاره ابراهیم علیه السلام دونه خواري محنت وکړو چې څوک خلکو ته اسلام پیش کو، ځان له مرګري وکتل. بیا د ابراهیم علیه السلام خپل مرګري شو اسلام، الله ورته د هجرت حکم وکړو. او ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانونه رالل، دا ستاسو مخکې لږ لږ د بت پرستۍ د بعضې خلکو نه هغه اثر هغه ووتو، اسلام طرف ته لاړو. تاسو وګورئ ابراهیم علیه السلام چې الله په دې بت پرستۍ کې پیدا کو چې دا او حالات د بت پرستۍ وو او هغه ډېر لوی همت وکړو. نو موږ هم دا سبق راکړي چې لکه تاسو به کلک ودرېږئ. د دې نه علاوه د ابراهیم علیه السلام نه پس چې کله د ابراهیم علیه السلام د یو بیبي نه څو شو، اسماعیل علیه السلام، د بل نه اسحاق علیه السلام، هغې کنعان کې پاتې شو. او اسماعیل علیه السلام څوک و؟ بیت الله ته چې کوم د اختر او د قربانۍ هغه مسلې دي، هغه چې ابراهیم اسماعیل علیه السلام یې ذبحه کوو، نو رالل کعبې ته یې د څوک هجرت یې وکړو. نو په بیت الله کې ټول د اسماعیل علیه السلام اولادو. او چې کوم یا اسحاق علیه السلام الله پیدا کړو، نو هغه په کنعان کې پاتې شو، دغه مصر طرفونو ته هجرت وکړو. نو د هغې اسحاق علیه السلام بیا یعقوب علیه السلام زوی، د یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام زوی، او یوسف علیه السلام بیا د مصر بادشاه شو. بیا دقه شان د دې په اولاد کې موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، ذوالکفل، دانیال علیه السلام، دا ټول انبیاء کرام په بني اسرائیلو کې راغله. بني اسرائیلو لقب چې کوم ورکړي یعقوب علیه السلام له الله په قرآن پاک کې ورکړي، ځکه د اسرا معنی څه ده؟ بنده، عبد، او د ایل معنی څه ده؟ الله. نو دا معنی راځي چې عبد الله، یعقوب علیه السلام له الله لقب ورکړو عبد الله، او بني هو اولاد ته بني اسرائیل معنی دا شو چې دا عبد الله اولاد چې یعقوب علیه السلام ته مراد. نو روایت هم پکې شته، خدا علماء لیکلي. نو د هغې کې بیا بت پرستي شروع شوه. لکه تاسو وګورئ چې ابراهیم علیه السلام څه خواري وکړه، د هغه بچو کې الله انبیاء کرام راوستل. او اسماعیل علیه السلام هو بیت الله ته راغی، هلته آباد شو، قبایل آباد شو. دا ټول چې تاسو د مکې مکرمې چې کوم ذاتي خلک دي، دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راځي. نو په دې کې خو چې کله مې پورې اسماعیل علیه السلام یو جماعت یو ډله وه، هغې به کار کوو، صحیفې وي، په هغې به عمل کوو، نو ټیک وه. خو چې کله هغې لاړل کم شو، نو بت پرستي بیا راخوره شوه. ټول بیت الله یې داسې ونیو، مکه مکرمې غونډه ونیوه. او اخوا چې کوم اسحاق علیه السلام اولاد را روانو، یعقوب علیه السلام او هغه یوسف علیه السلام، هغه ټیکو. او چې کله هغې لږ لاړل،
نو د موسی علیه السلام او د دوی په درمیان کې بیا دغه مسله شروع شوه. بیا چې موسی علیه السلام راغی نو فرعون ځان ته بادشاه ویل، نو هغې هم ډېره خواري وکړه. نو بیا موسی علیه السلام د هغې نه پس چې موسی علیه السلام بیا لاړ غلان سري قوم کو په سمندر تیر وتل، د بني اسرائیلو ښکاره چې کوم معجزې وي د الله مدد وغې ولید. د هغې نه پس بیا دې هغه سامري دوکه کړل، سقې وله جوړ کړو، د هغې عبادت یې وکړو. بیا مسله روانه شوه دقه ځای نه. بیا چې کومو خلکو توبه وکړله هغې وښکله، د هغې نه پس بعضې ډلې داسې وي چې پټ پټ به د شرک هغه مسلې هغه کولې، خپل عبادتونه به یې کول، چا به سقۍ جوړ کړی و، چا به غوا جوړه کړې وه. نو داسې دا بت پرستي دا را روانه وه را روانه وه را روانه. او بیت الله کې نه دي، بیت الله کې عجیبه خبره دا وه چې 3 بوتانو، یو لات، یو منات او یو عزا دا و. او په قرآن پاک کې د دې ذکر موجود دی، الله جل شانه کړی. کوم چې د مکې مکرمې بوتانو لات، نو په هغې کې هغه لات چې کوم کان دا په مقام طایف سره خوا کې دی هلته. او دا بوت نه دی، دا د مکې مکرمې چې کوم مشرکانو، نو د هغې دا عقیده وه چې دا به زمونږ څه په هر کار کې دا زمونږ مدد کوي، تر دې پورې چې دا د کپړو چې کومه مسله ده، کوم چې زمونږ د پټو مټو روزګار دی، په دې کې زمونږ څه کوي مدد کوي. او دویم چې دا کوم د بیت الله کې بوت و که نه چې کوم مشهور دی په قرآن پاک کې ذکر دی، نو هغه عزا و، او دا په مقام نحله کې و، مکی سره نږدې دی. او دا د عربو دا دغه چې دا د جنګ کې مدد کوي. په دې وجه کله چې فتح مکه وشو، نبی علیه السلام مبارک خالد بن ولید رضی الله عنه چې غزا بوت چې دی دا تباه او برباد کا، نو غزا د ده د لاسه هغه تباه شوي. په دې وجه د دې نه علاوه منات چې کوم بوت منات بوت، نو هغه په مقام قدید ورته وایي، د مکې او مدینې منورې په منځ کې یو ځای دی، په هغې کې پروت و، هغه هم خپل کار و. او چې کوم دوی غزا بوت چې دی کوم مقرر کړی، نو هغه د جنګ لپاره و چې دا زموږ په هر څیز کې کار کوي. نبی علیه السلام فتح مکې پر ورځ خالد بن ولید رضی الله عنه ته څه وویل، دا ختم کا. نو یو روایت موافق دا راځي چې د بیت الله کې کوم دا بوتان پرته، نو دا هغه د نوح علیه السلام دغه نه را روان چې دا دوی بیا کودایي وکړو، دا پکې راووتل هغه آثار قدیمه چې ورته وایي. خو بعضې روایت وایي چې نه دا د هغې نه دي، خو دا دوی ځان له خپل بوتان جوړ کړي او د هغې په نقل را روان چې یاره مخکیني زموږ چې کوم خاندان د نوح علیه السلام، نو په هغې کې دا شی شروع او هغې خو نو موږ به هم خوشو. خو حالانکې دا خبره نه، دا شیطان دوی له ذهنونه رغ کړو. د دې نه علاوه تاسو راشئ لږ دې خوا روم کې په بعضې علاقو کې هغې به ډېر زیات بت پرستي هغې خوښوله، او هغې دا سیارې نه دي، د دې 3 سیارو به هغې څه کول، هغې به یو مشتري ورته وایي په عربۍ کې چې جیپیټر، او دویم مارس او 3 وینس چې کومه سیاره ده، دوی وایي چې دا زموږ د زندګۍ هر څیز د اسانۍ تر دې پورې چې موسمونه هم دا بدلي، زموږ جنګونو کې هم دا مدد کوي. نو په روم کې د دې نه علاوه چې تاسو لږ دې خوا راشئ هندوستان تاریخ ته، په هندوستان په 1995 عیسوي کې نه دي، په دې کې د دوی یو بوت دی ګنیش ورته وایي، او خلکو دا خوره کړې وه چې دوی مونږ ولیدو چې دا پیس کې. نو په هغه وخت کې کتابونو لیکلي چې داسې لین کې به خلک ولاړو، خو دا هسې یو وهمي دغه دی. تاسو ګورئ بوت نسو کولی شي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ به سره د دې معبودانو را کافران الله راولي جهنم کې به ورولي چې دوی مونږ ذلیله کړي، او کافران به په بوتانو دغه کوي تهمت لګوي، او بوتان به وایي چې الله مونږ خو سننو هم دا هدي عبادت کړو، خو الله جل شانه به خلکو ته وایي چې دا د دغه معبودان دي، هغه به سره د دې به جهنم ته وړي. په دې وجه تاسو وګورئ د بت پرستۍ چې کوم آثار خوارې شوي دي، نو هغه د دې وجې نه چې سړی تصویر جوړ کړي، بیا د هغې تعظیم کوي. اوس هم دا خبره ده، زمونږ اسلام مونږ ته د یو وحدانیت چې الله یو دی، څوک شریک هغه نه مني. د دې نه علاوه بعض مسایل دې سره داسې دي چې لکه یو سړي تعویض باندې اعتراض کوي چې دا شرک دی، نو دا شرک نه دی. که چېرې ته عین یې ده وایي چې دا تعویض خو کول کوي، نو دا بیا شرک دی. حالانکه که یو سړي تعویض اچولی وي چې دې سره ما الله ښه کوي، نو چې څنګه تا پینډال ګولۍ سره الله ښه کوي، ګزاره کوي، نو دا الله کلام سره هم ته ښه کېږي. دغه خبره شو. ځکه بعضې خلک وایي تعویض شرک دی، غاړې ته یې ما اچوی، لاس ته یې ما اچوی، دا هېڅ هم نشته. زموږ خو عقیده دا ده چې ما د الله دا کلام غاړې ته اچولی دی، نو د دې په برکت د دې چې کوم ښه آثار دي د الله کلام دی، د هغې په برکت به الله ما ښه کوي. خبره به پکې دی. په دې وجه مونږ منې شوي زیارتونو ته سجدې کول، لمونځونه وغیره کول، ولې دې نه د شرک هغه بوی راځي. په دې وجه مونږ له د یو الله جل شانه منل پکار دي، او دا پیغام په خپله دا یاد کې او نورو مخکې خلکو ته خامخا دا ور ورسوي.
نن لپاره دا کافي دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.